انسانیت ته ہوئی هو الله احد الله غزاد ته چې هغه احد دی یو واحدی د واحد په مقابله کې تسنیه او جمع ولیکن الله احد دی د احد لپاره جمع نه الله اکبر کبیره هغه رب پروردگار داغو اس مقابل نشتا داغو اس کو همسر نشتا داغو د لیول سوق نشتا دی ټول انسانان فقیران دی مسکینان دی محتاج دی الله ته کو بادشاہان دی او کو هر لیول والا سړی دی د هر انسان الله ته محتاج دی د دې وجه تاسو ګورئ د هر طاقت ور مخې ته کمزور سر لګو کیږي تو الله جل شانو انسانیت ته پیغام ورکړي اے په خپل مال باندې په خپل طاقت باندې په خپل فهم او فراست باندې او په خپل مال او دولت باندې غرور تکبر کوونکو خلکو تاسو اسم نه بلکې د ګندګونو ډک یو رب پروردگار مخې ته خپل سر لګو کړي نو الله جل شانو ته د سجده لګول الله اکبر دا د عاجزۍ علامت ده تاسو ګورئ چې کله مخکې دا جنگونه به نو چې کله به کم بادشاہ به هار به څنګه د هار علامت بسو بستر به ښکته کو هتیار به غزار کړل نو گویا په موږ کې ودرېدل د الله ذات ته بیا سجده لګول اے الله ما خپل هر څه خپل انانیت او الله خپل غرور تکبر ستا مخې ته چې کم دی غزارو ما الله ستا باندې نو الله جل شانه خپل محبوب ته فرمای اے زما محبوبا زما تعارف انسانیت تو کو هو الله احد الله احد دے الله یو دے چونکہ د مکی مکرمه خلق د قرآن اولنی مخاطبینو واغی په کفر او شرک مبتلا و د دې وجه قرآن کې د توحید ځای په ځای باندې چې کوم دی بحث دی بیا د رسالت بحث د نبی علیہ السلام د رسالت نه منکرو او بیا د باس بعد الموت نه د هغې نه منکرو او دغه شان د قبر او د آخرت د راتلونکې زندګۍ نه انکار به یې کوو چې مونږ خاورې ایرې شو هډوکي م چې کوم دی خاورې شي مونږ به دوباره څنګه ژوندي کېږو د دې وجې الله جل شانه یو ځل نه بار بار ځکه الله خفه کېږي زما بندګانان دي دې د ناکامونو چې کوم دی بشي الله الصمد دویم د الله جل شانه په دې الفاظو باندې تعارف کې الله الصمد الله غ ذات دی چې هغه بې نیازه دی بې نیاز چاته ویل کېږي صمد هغه ذات ته وایي چې هغه ته د هېڅ حاجت نه وي د غرب پروردګار خدایي د هغو شهنشاهي هغه د هېڅ چا د مدد نه بغیر چې کوم دی چلیږي الله ته د هېڅ حاجت نشته دی او د هغو نه بغیر د هېڅ چا کار نه سمیږي الله اکبر کبیره زمونږ یو کار هم د الله د مدد نه د الله د نصرت نه بغیر نه سمیږي او الله جل شانه هر یو کار بغیر د مخلوق د مدد او د نصرت نه بغیر د الله جل شانه کارونه سمیږي تاسو ګورئ دنیا لوی نه لوی بادشاہ طاقتور بادشاہ ولې نه ولیکن هغه چې کپڑے جوړای نو پچا باندې به جوړای نو هغه خوراک خوري نو پچا باندې به پخای او کو آرام کې خوب ولا ورزي الله جل شانه ته د خوب حاجت نشته دی نه د پرکاله الله جل شانه ته حاجت شته دی نه الله رب د خوراک ساک الله محتاج دی الله اکبر کبیره کوم رب پروردگار مون خپل بندګان جوړ کړیو ا دې وجه بس ژوند دا غرب او محبت کې او دا غرب مخې ته چې کوم دی داغه د رضامندۍ کې چې کوم دی خپل خاورې نه کول الله اکبر کبیره لم یلد دریم تعارف کې لم یلد نه د الله رب العزت نسوک پیدا دي نه اولاد شته ولم یولد او نه الله د چانه پیدا دي تاسو ګورئ دیکھیے او بل پیغام انسانیت ته ورکړي چې پلار چې څومره طاقتور شي او دې د الله نه دولت غواړي الله ماته اولاد راکړي نو دا اولاد دا په ځوانۍ کې د مینې محبت ذریعه انسان په خوشاله کور په ښایسته او چې کله بیا دې بوډا شي نو په بوډاوالي کې د خدمت سهارو ګرځېږي ا دې وجې انبیاء هم د الله نه اولاد غوښتي دي چې الله تنی تنها تو خیر الله اکبر کبیره نو الله جل شانه د هر قسم محتاجانه پاک دی چې الله ته د اولاد سره حاجت شته دی نه او نه د الله نه چې کوم دی څوک پیدا دي ځکه کو څوک دی پیدا وي
نو ګویا هغه هم د خدای به دا وکوله ځکه څنګه زوی د پلار په مال کې چې کوم دی شریکې پکې پکې حصه غواړي نو داسې د الله په خدای کې بیا شریکان به پیدا کېدل الله اکبر کبیره او دویم د الله رب العزت ذات طرف ته به د ایب نسبت پکېدو نو هغه رب پروردګار اولاد حاجت ورته نشته ولم یولد او نه الله د چا نه چې کوم دی د پلار شته مور او پلار نه بغیر الله اکبر کبیره ولم یکن له کفوا احد او نه د الله جل شانو برابر څوک شته دی د الله د لیول هیڅ حکم نشته دی چې ای بندا په پوره جهان کې د الله د لیول څوک نشته نو بیا انسان تکبر غرور ولي وکړي الله اکبر کبیره یو کس تکبرانه الفاظ ویل ته ما پیژنې زه څوک یم نو هغه ورته زه تا پیژنم چې ته څوک یې بس ستا ابتدا د ګندګۍ او قطره او بیا د هغې نه پس چې کوم دی ستا په دنیا کې ژوند چې کوم دی دننه ستا په خېټه کې چې کوم دی ګند پروت دی خو الله جل شانو دا پرده نه اوچته کړي او لږه هوا د انسان نوځي نو بدبو په مجلس کې انسان بیا کېناستی نشي او دغه ګند د انسان په کپړو باندې ولګي نو انسان د چا مخې ته بیا خپل مخ مخامخولی نشي او خو دا انسان بدبوی د بدن نه الله روانه کړي نو دا انسان وایي چې زه په ځمکه ننوتی خو زه د مجلس نه چې کوم دی پاسېدم نو انسان کمزوری دی الله اکبر کبیره او تاسو ګورئ چې کله انسان بوډا شي بیا الله رب العزت ورته وښایي چې ستا هغه ځواني چېرته لاړه ستا هغه قوت طاقت چېرته لاړو چې تا وایي چې زه یم نو بس زه یم الله اکبر نن تو هغه لیول ته راورسېدی چې ته نه خپل لوی ګول ټینګولی شي او نه